السلام علیکم ملګرو. عمران خان د جیل نه درې غټې فیصلې کړې دي. کم پیغام خپل پارټۍ ته فارورډ کړی دی، کم غټې فیصلې کړې دي. ادر سره په دې ویډیو کې شریکوم. عمران خان خپل پارټۍ ته اهم هدایات جاری کړي دي چې دا درې کارونه به ضرور کوي، ځکه د پی ټی آی نوې صدر تاسو لري معلومه ده جنید اکبر منتخب شوی د پی ټی آی نوې صدر لره درې کارونه ورکړل شوی دي. یو ډومبنی کار خدای چې 8 فروری الیکشن باندې به دوه حلقې تاسو ضرور کولاوي. 8 فروری الیکشن باندې دوه داسې حلقې دي چې باغې باندې یو د پی ټی آی په یو حلقه باندې د پی ټی آی ابجیکشن دی او په یو حلقه باندې د پی ټی آی د مخالفینو ابجیکشن دی. یو حلقه تیمور جګړه ده چې تیمور جګړه حلقه به کولاویږي. تیمور جګړه لکه څنګه الیکشن بلل تیمور جګړه د پی ټی آی سره دی. دویمه حلقه چې کوم ده د نور علم خان حلقه ده چې دغه حلقه به هم کولاوي چې پی ټی آی ته دغه د عمران خان خپل لیډرشپ ته ویلي چې دغه د نور علم خان حلقه به هم کولاوي چې نور علم خان څنګه الیکشن ګټلی دی. نور علم خان خلاف چې کوم د پی ټی آی سره ولاړو هغه سره داندلی شوی ده. نو دا دوه حلقې به تاسو ضرور کولاوي. په دې ډومبنۍ حلقه باندې تیمور جګړه حلقه باندې د پی ټی آی ابجیکشن دی او په دې نور چې د تیمور جګړه په حلقه باندې د نورو خلکو ابجیکشن دی، لکه مطلب د عمران خان د مخالفینو ابجیکشن دی. نو دغه دوه حلقې به تاسو ضرور کولاوي. بل پیغام دا چې د کې پی کې 9 مې تحقیقات وشي. په کې پی کې چې په 9 مې باندې څومره هم توړ پوړ شوی دی دغه تحقیقات وشي. او دریم چې کوم غټ ته غدار عمران خان د دریم غټه فیصله ده چې جنید اکبر به تاسو کامیاب وي. د پی ټی آی چې څومره هم بقایا لیډرشپ دی ای لیول چې د کې پی کې نوې صدر جنید اکبر دی او د سره به تاسو څنګه په څنګه درېږي دی به مضبوطوي. دا درې غټې فیصلې عمران خان د جیل نه کړې دي او دا درې اهم هدایات عمران خان خپل لیډرشپ ته خپل پارټۍ ته خپل کارکونانو ته جاری کړي دي چې په دې درو خبرو باندې به تاسو عمل ضرور کوئ.